سرتاج په پیښور اوسیدونکی دی چې د خپله خور ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړی. اعظم مینوال څنګه قتل کړی او دا اخر ولې قتل؟ ټول معلومات عزتمن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. انشاء دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. الله تعالی دې داسې خویندې نوس نابود کړي چې د ورور عزت ته یې نه کتل او دا ورور پښتو ورونو کې دا دغه شانتې په حاشیې کارونه کول او غلطه ګرځېدله. عزتمنو چې سرتاج خپله خور د تکې دپاره قتل کړې ده. عزتمنو چې سرتاج خپله د پیښور اوسېدونکی دی. سرتاج خپله دا دوه ځای واده کړې وه چې یو خاوند یې طلاق راوغوستو. عزتمنو د هغې نه بعد یې بیا په بل ځای کې واده کړله میاوالي کې واده کړه چې په میاوالي کې هم د خاوند نه طلاق راواغېستلو. خو عزتمنو بیا سرتاج په خپل کور کې کېنوله او ورته ویې ویلې چې ته د میړه قابله نه یې دلته کې کور کې کېنه. عزتمنو چې په کور کې کېناستله نو د هغې نه بعد عزتمنو دا جینۍ به بیا سونې نومې وه. دا به د کور نه بهر ته وتله. دې به نشې هم کول چرسونه به یې څښل او سګرټې به یې څښلې او خلکو سره به د پیسو لپاره شپې به یې هم کولې. د عادل د خدای خبره ده. عادل ویل چې زما د ماما زوی صاحب هم درې شپې په رنګ روډ کې کړې وې. عزتمنو په دې ښځې باندې دغه ډېر ګوايان تېر شوي دي. عزتمنو بیا اخر کې سرتاج راپاڅېدلی دی او سرتاج خپله خور په دغه طریقه بیا قتل کړې ده چې هغه چې کوم یوه روپټه وه هغې ته په مارو کې اچولې ده او وجلې ده. خو عزتمنو دغه خور ډېره زیاته سخته چغې او پرپکې والې دي خو بیا یې نه ده پوښې او وجلې ده. عزتمنو چې عزتمن سرتاج بیا دغه لاش اخیستی دی او په سړو کلیو کې یعنې په تحصیل شفقدر کې غورځولی دی. عزتمنو دغه سرتاج 2 میاشتې بعد پولیسو ګرفتار کړو. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو عمده دی هېڅکله غلط کارونه مه کوئ او مه غلط ګرځئ او مه غلطو کسانو سره کښېنئ او پاڅئ. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نویو معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.